الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف شوق باندې وای اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات علماء کرام د کلیو د علاقې او شاوخوا نه راتلونکو عام مسلمانانو ورونو تاسو ته معلومه ده دا نن چې کوم تقریب او پروګرام ملګرو جوړ کړی دی دا زمونږ یو ستاسو ورور جناب مولانا فرمان الله صاحب هغې باندې مدرسې والا او د مدرسې خادمانو د مدرسې محتمم او د دارالعلوم نعماني استادانو په هغې باندې اعتماد وکړو د هغې په علم باندې اعتماد وکړو هغې ته د فضیلت پټکې دا په سر دا د فضیلت پټکې دا په هغه وخت کې په سر کېږي مخکې طالب العلم وي نو هغې نه بعد عالم جوړ شي چې کله استادان او مدرسې والا د هغې ټولو په اعتماد پیدا شي او آغا د دې پټکي اهل وګڼي چې دا د دې پټکي اهل دی دا د نبي علیه صلات وسلام د دې وراثت اهل دی هغې نه وروسته به دا پټکی ورته دا په سر کړي دې ته یو عظیم الشانه لویه مرتبه هغه میلاو شوه چې هغه د انبیا علیه صلات وسلام وراثت دی دې ته د پیغمبر علیه صلات وسلام میراث دا میلاو شو علما دا د انبیا علیه صلات وسلام وارثان دي طالب العلمان دا هم د انبیاء علیه صلات وسلام وارثان دي چې طالب العلم د پیغمبر علیه صلات وسلام وارث دی نو عالم په طریق اولا سره د پیغمبر علیه صلات وسلام وارث دی دا مقام او مرتبه دی ته میلاو شو دا ظاهر دستار فضیلت دی خو په حقیقت کې دا دستار مسئولیت دی چې دې ته اوس یو عظیم شان مسئولیت متوجه شو چې دا څومره علم حاصل کړی دی دغه علم به اوس خلکو ته ښیي دا به خورئ دا د قرآن او د احادیثو علم د دې په رڼا کې به د خلکو تربیت کوي خلکو ته به دین ښیي داسې لاره به غوره کوي چې هغه د نبي علیه صلات وسلام د سنتو لار وي داسې لاره به غوره کوي او خلکو ته به ښیي
چې په هغه لار باندې مخلوق رب العالمین ته رسیږي، هغه لار باندې چې انسان روان شي نو هغه جنت ته پې باندې رسیږي. دا علم دا دومره وچت او بهترین سیز دی، دا ډیر عزتمن سیز دی، خو لیکن دا علم چې انسان ته ملاویږي دا ډیر تکلیف او د مشقت تیرولو نه وروسته ملاویږي. ډیر کلونه به تکلیف تیر کې، مشقت به تیر کې، او لږه تنده به تیره کې، سړی ګرمې روټۍ به وخوري، د خلکو خبرې به په ځان باندې تیرې کې، مدرسه کې د محتمم او د ناظم د هغې خبرې به په ځان برداشت کې، که په جومات کې دی روې د عام خلکو مسلمانانو د هغې خبرې به په ځان باندې برداشت کې، هغې باندې به صبر کې. په هغه صبر نتیجه کې وروسته تا ته الله تبارک وتعالی یو عظیم الشان نعمت درکوي چې هغې ته علم ویلی کېږي. او دا علم چې څومره په تکلیف او مشقت باندې حاصل شي، څومره انسان ته په طلب د علم کې تکلیف ورسیږي، دغسې د دې اثر ښه وي، دغسې فایده پې باندې ډېره مرتبه وي. ستا دا علم به دا صرف نه صرف لله فی الله وي، ځکه سړی د مخلوق د پاره دومره مشقت تکلیف نه برداشت کوي، دومره سپورې ستغه خبرې د خلکو نه برداشت کوي، نو دا تکلیف چې برداشت کوي او دا مشقت برداشت کوي دا به صرف لله فی الله وي. او زمونږ حضراتو ائمو صحابو د هغې هغه تکلیفونه او د هغې مشقتونه هغه زمونږ ستاسو په مخ کې دي. یا صحابي دی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ، په ټولو صحابه کرامو کې د ابو هریره رضی الله عنه نه روایت ډیر نقل شوي دي، ځکه 5304 روایت ته نقل شوي دي. لیکن ابو هریره رضی الله عنه تکلیف او مشقت څومره تیر کړی دی، د علم پسې خواري یې څومره کړې ده. ابو هریره رضی الله عنه وایي دا ما چې احادیث ډیر نقل کړي دي، بیا د دې وجه دا وه یو مې د خپل استاد سره همیشه ملازمت تیر کړی دی، چې ته غیر حاضري مې نه ده کړې، نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره به همیشه ملګری وم. او دویم دا دی چې ما محنت او کوشش کړی دی، او هغه محنت کوشش مې په داسې وخت کې کړی دی چې ما باندې به لږه وه، تنده به وه، مشقت به و، خو سره د مشقت تکلیف نه زه بیا هم لګېدلی یم، هغه خپل محنت ته مې دوام ورکړی او محنت مې پریښی نه دی. یو د استاد سره همیشه ملګرتیا او دویم محنت او کوشش کول، دا دو صفتونه و چې رب العالمین ما ته دا توفیق نصیب کړ چې زه دومره ډېر احادیث د نبي علیه صلات وسلام نه دا نقل کړم. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي و یو ځل ډېر سخت وږی وم، جماعت کې مونځ وشو، ما مونځ وکړ نو وختي را ووتلم، د جماعت په دروازه کې ودرېدلم او دې دپاره ودرېدلم چې زه به د صحابو نه د مسلې تپوس وکړم، او که څوک ما ته ووایي چې ابو هریره که راځه ما سره لاړ شه روټۍ وخورو، روټۍ ست راته وکړي. بیا ګورم چې دې کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د جومات نه راووت. ما ورته ویلې حضرت یو مسلې تپوس درنه کوم. یو مسلې تپوس مې ته وکړه، زما مقصد دا دی چې زه مسلې تپوس وکړم، دی به ما ته توجه ووړي چې ابو هریره نه ځو راځه روټۍ را سره وخوره، زه به ورسره روان شم، ډېر سخت وږی وم. ما ویلې حضرت د مسلې تپوس کوم، د مسلې تپوس مې وکړ، جواب یې راته راکړه، په ما باندې پوه نه شو، لاړ رانه، بس انتظار یم. ګورم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راغی، حضرت عمر رضی الله عنه نه مې د مسلې تپوس وکړ چې حضرت یو مشکل راته پیښ دی، یو مسلې تپوس کوم، یا ابو هریره وکړه. مسله مې بیان کړه، عمر رضی الله عنه جواب راته راکړه، هغه هم په ما باندې پوه نه شو چې دا اوږی دی، هغې هم جواب راکړه، رانه لاړ. وی ولاړ یم انتظار یم، دریم مرتبه کې پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک راغی. چې نبی علیه صلات وسلام راغی، وی ما ورته ویلې حضرت د یو مسلې تپوس درنه کوم. نبی علیه السلام پوه شو، یا ابو هریره وږی
ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوه نه شو، عمر رضی الله عنه پیغمبر اسلام را باندې پوه شو. بیا ابو هریره وږی مولوی د الله پیغمبره وږی مو یا راځه راپس پیغمبر علیه السلام مخکې د زه ورپسې یم. نبی علیه السلام خپل کور ته ورغی. سختی تکلیف دومره نبی علیہ السلام د یو بیبي کور ته جواب ولېږه که د خوراک څه وي نو دلته یې راوړئ. د نبی علیہ السلام د ټولو بیبیانو کورونو جواب دا راغی چې کور کې د خوراک څه نشته دی. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي انتظار کې کېناستلو، که څوک اوس هدیه راوړي څه شی د خوراک راوړي نو هغه به اخرو. وی دې کې انتظار کې و چې یو پیاله پی چا هدیه پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک ته راوړي. چې پی یې راوړې نو زړه کې یم ابو هریره چې زه اوس خو کار وشو ګزاره وشوه نو په دې انتظار یم چې نبي علیه السلام ووایي چې ابو هریره دا پی وسکه. بس ډېر سخت وږی یم په دې انتظار یم. نبي علیه صلات وسلام ته چې پی راوړې ما ته پیغمبر اسلام وفرمیل ابو هریره منډه که اصحاب صفه وپسې هغوی به وږي وي او هغوی هم تکلیف کې دي نو لاړ شه هغه صحابه کرام اصحاب صفو ته اواز وکړه چې ریشي دا پی راغلی دی چې دغه پی هغوی وسکي. ابو هریره وایي د نبي علیه السلام حکم دی د پیغمبر علیه السلام خبره منل دي روان شوم. وی لاره کې زړه کې دا ویم چې زه صحابه کرام راغواړم نو معلومیږي یوه پیاله پی دي دا خو اول دا صحابه کرام کې ځکه ما خو دعوت ورکړی زه به د ټولو نه وروسته څکمه نو یو پیاله پی به چاته ورسېږي ما ته به پکې ورسېږي او که ونه رسېږي. خو ورغلم اصحاب صفو ته مې آواز وکړه چې نبي علیه السلام تاسې ټول غواړي ریش. ویا زه مخکې یم یو قطار د صحابه کرامو راپسې را روان دی او زړه کې مې لاره کې تېرېږي چې اوس به نبي علیه السلام ماته وایي چې ابو هریره دا پیاله وهله د اصحابو صفو ته ښي طرف نه ورکړه چې دا پی وسکي. چې صحابه کرام کېناستلو کوټه ټوله ډکه شوه. زما چې څنګه زړه کې و نبي علیه السلام هغسې ما ته وفرمیل ابو هریره دا پی واخله او د ښي طرف نه د اصحاب صفو ته شروع وکړه دا پی ورته ورکوه چې ویسکي. وی چې پی مې ورکړې اول صحابي ته هغې پی اوسکلې ځان یې موړ کړ پیالې ته مې وکتلې مغسې ډکه وه. دویم صحابي اوسکلې پیاله مغسې ډکه وه. زړه کې مې تمه پیدا شو مال لکه چې اوس کار کېږي ځکه دا پی خوسکلې کېږي او خلاصېږي نه. وی دا یو پیاله پی دا ټولو صحابه کرامو اوسکلې ټول پی باندې ماړه شو لیکن دا یوه پیاله پی دا د پیغمبر علیه السلام معجزه و یو ګوټم پکې چېرته کمې نه شو. ټول صحابه کرام ماړه شو. آخر کې د ټول نبي علیه السلام ما ته ویل ابو هریره پی وسکه. وی ما اوسکلې نو لږ مې ځان مې موړ که خو ډېر مې موړ نه که ما ویلې چې پیغمبر علیه السلام ته پاتې شي. وی چې ومسکلې بس مې کړې نبي علیه السلام ته مې پیاله پیش کړه پیغمبر علیه السلام ما ته ویل ابو هریره نورې مسکه. وی نورې مې مسکلې چې نورې مې مسکلې دریم ځلې مې بیا پیغمبر اسلام ته پیش کړې. نبي علیه السلام ما ته ویل ابو هریره نورې مسکه. ما ورته ویلې ای د الله پیغمبره دومره مې اوسکلې چې دا پی زما د دې ګوتو سرونو ته رسېدلي دي ښه مې ځان موړ کړی او برابر کړی دی. وی ما هم اوسکلې ځان مې موړ کړ خو پی خلاصې نه شوې. وی آخري کې د ټولو نه پیغمبر علیه صلات وسلام مبارک پیاله په سر راواړوله. نبی علیه صلات وسلام پی اوسکلې هغې نه وروسته دا یو پیاله پی هغې نه وروسته خلاصې شو. نو مشقت تکلیف ته ګوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت نبی علیه السلام د دواړه جهانونو سردار د ټولو انبیا علیه صلات وسلام سردار د ټولو انبیا علیه صلات وسلام آخري پیغمبر نبیانو سلسله پې ختمه شوې ده سید الاولین والآخرین دی خو لیکن د ټولو بیبیانو په کورو کې دومره خوراک څیز نه میلاویږي چې یو صحابي پې باندې خېټه مړه کړي. او بیا د ابو هریره د تکلیف او مشقت ته ګوره چې دومره اوږې ده چې نوره ګزارې نه کېږي لیکن هغه ولږې او د تکلیف د هغه مشقت تېرولو هغه نتیجه وه. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی داسې ولږه به راغله بیهوشه به شلم وی لاره کې به پروت وم خل به تېرېدله نو هغې ویلې چې ابو هریره میرګیان پې راغلي دا پاګل شوی دی. وی چا ور سټ باندې راته پښه کېښودله
چا بلتی سره ولوي ابو هريره باندې څه چل شوی دی وی هیڅ چل را باندې نو شوی وی ډېر د ولږې نه به زه بېهوشه چې جنو هلته پروت وم خو لیکن نتیجه دا شوه چې د نبي علیه صلات وسلام احادیث مبارکه چې څومره ابو هريره نقل کړي دي دومره احادیث بغیر د ابو هريره نه بل صحابي دا نقل کړي نه دي همدارنګه که موږ وګورو زمونږ او ستاسو ائمه چې کوم دي هغه هم د دې دین په سلسله کې ډېر تکلیفونه مشقتونه برداشت کړي دي یو امام دی امام محمد رحمه الله دا د امام ابو حنیفه رحمه الله تلمیذ و شاگرد دی د حضرت امام شافعی رحمه الله استاذ دی امام محمد رحمه الله دی په خپل کلی کې درس کوله د احادیث او د فقه درس کوله د بل کلی خل راغله امام محمد رحمه الله ته حضرت دی خپل کلی کې ستا فیض خور دی خلکو ته فایده رسیږي خل درنه فقه زده کوي احادیث درنه زده کوي نو ته دې زمونږ کلي ته هم راشه چې ستا دا فیض زمونږ په کلي کې هم خور شي هلته هم خلکو ته فایده ورسیږي نو هغه دی کې هم د قرآن و حدیث درس کوه موږ تا ته دعوت درکو زمونږ کلي ته راشه هلته هم درس شروع امام محمد رحمه الله ورته وایي وی خپل کلی کې درس کومه لیکن ما سره دومره ټیم نشته چې ستاسو کلی ته درشم او هغه دی کې ستاسو کلی خلکو ته د درس وکړم دومره وخت زما سره نشته دی هغه کلی خل ورته وایي وی حضرت که موږ تا ته د سورلۍ انتظام وکړو نو بیا به زمونږ کلي ته راشي په سورلۍ باندې به راځې درس کوه درس دې چې وکړه واپس به سورلۍ باندې ځې امام محمد رحم الله ورسره وعده وکړه وی چې سورلۍ باندې مې وړئ او راوړي ټیم ضایع کېږي نه نو بیا به ستاسې کلي کې زه درس کوم چې وعده یې ورسره وکړه په دې کې امام شافعي رحمه الله هغه راغی امام محمد رحمه الله ته حضرت یو کتاب راته شروع امام محمد رحمه الله ورته وی خپل کلی کې درس کوم بیا هغه بل کلی ته درس ته ورځم خو ټیم را سره نشته د هغه بل کلی خلکو د سورلۍ انتظام کړی دې نه په سورلۍ باندې هغه کلی ته ځم بیا هلته درس کوم واپس په سورلۍ باندې راځم ما سره نور بالکل وخت نشته چې تا ته زه یو کتاب شروع کړم امام شافعي رحمه الله څه وایي ورته حضرت داسې به وکړو ته چې کله خپل کلي کې درس وکړې په سورلۍ باندې کښېنې ته به په سورلۍ باندې ناست ما به د دې سورلۍ واګې نیولې وي ته ما ته په ناسته باندې په سورلۍ باندې کښېنې ما ته سبق ښیه زه به په منډه منډه باندې در بل کلي پورې زه یادوم هغه کلي کې چې درس وکړې واپس را روان شي بیا ما ته کتاب ښیه سبق راته ښیه ته به په سورلۍ باندې زه به په دې منډه منډه سبق یادوم زما د سبق به کار به هم کېږي او ستا به وخت هم ضایع کېږي نه زه به په دې منډه منډه کې سبق یادوم امام محمد رحمه الله ورته وایي چې ته دومره د سبق شوقي او د علم شوقي بالکل ټیک ده په دې منډه منډه کې به زه تا ته سبق ښیم امام شافعي رحمه الله که ته وایې چې په دې منډه کې څنګه سبق یادوله امام شافعي رحمه الله ته الله داسې ذهن ورکړی و چې امام شافعي رحمه الله ټول قرآن کریم په یو میاشت کې حفظ کړی دی یو میاشت کې قرآن کریم یاد کړی دی هغې داسې مضبوطه حافظه وه خو لیکن هغه علم په تکلیف حاصل که هغې نه امام شافعي جوړ شو صاحب د مذهب جوړ شو او علما وایي چې امام شافعي رحمه الله د خپل زمانې مجدد هم دی یو قرن بعد مجدد الله پیدا کوي امام شافعي رحمه الله د خپل د قرن مجدد امام شافعي رحمه الله دی علماو دومره تکلیفونه تیر کړي دي نو ځکه دغه علم الله تبارک وتعالی دا خور کړی دی نو دې وجې نه امام یوسف رحمه الله وایي العلم عز لا يحصل الا بالذل علم سر ته په عزت دی لیکن دا حاصلیږي په ذلت او په تکلیف باندې مشقت به تیرې بیا هغې نه بعد به علم حاصلیږي او په نږدې وخت کې په دې اوس وخت کې یو لوی عالم تیر شوی دی هغې ته شاه عبدالقادر رحمه الله وایي دا شاه عبدالقادر رحمه الله وایي زه طالب العلم وم علم مې حاصلوله وی دارالعلوم ته ورغلم دارالعلوم دیوبند ته داخله مې کوله چې داخلې دپاره ورغلم ناظم ته چې زه سبق ویم او داخله کوم وی ناظم راته ویله چې داخله خو بنده ده داخله نه میلاویږي ما ویلې ولې داخله بنده ده وی داخله ځکه بنده ده
د دارالعلوم شاوخوا چې څومره کورونه دي هغه کورونو د یو طالب العلم د 2 3 4 د خوراک انتظام کړی دی هغه طالب العلمان پوره شوي دي باقی داسې کور نشته دی چې هغه د یو طالب العلم د 2 طالب العلمانو د خوراک انتظام وکړي لهذا موږ داخله بنده کړې ده بیا ما ورته وویلي که زه د خوراک انتظام په خپله وکم نو معنا داره چې داخله به میلاو شي هغې ویلې هاو ته د خوراک انتظام که په خپله کې نو داخله میلاویږي ما ورته ویلې زه د خپل خوراک انتظام په خپله کوم ما ته داخله راکړي زما د روټۍ نه تاسې خلاص است وی داخله راته راکړه چې داخله راکړه وی زما د خوراک انتظام څه شو ما څنګه انتظام وکړ وی انتظام مې داسې وکړه سحر نه تر غرمې پورې مې سبقونه ویلي ماسپښین به مې تکرار کوله مازدیګر ماښام ماسخوتن به مې مطالعه کوله ماسخوتن به چې دا ټول طالب العلمان وده شوه زما د روټۍ انتظام نه ټوله ورځ به زه وږی وم کله به چې دا طالب العلمان وده شوه استاد نه به مې اجازت واغسته چې حضرت بهر تلو اجازت راکړه زه به بهر لاړم د دارالعلوم مخکې 3 دکانونه وو هغه دکانونو کې فروټ خرڅېدله کیلې خرڅېدله خټکي خربوزې هندوانې امونه دا خرڅېدله ورځې به خلکو امونه خوړلي وو مغز به خوړلی و سرمن به پرته وه خټکي مغز به خوړلی و سرمن به پرته وه کیلې به خوړلې وه پوستکی به پروت و خربوزه به خوړل شوې وه سرمن به پرته وه بیا ما به یو ګوتۍ ځان سره واغستله هغه دکانونه به بند وو دا سرمنې د د امونو د خربوزو د هندوانو د کیلو دا پوټکي به پراته وه وی دا به مې ټول په یو ګوتۍ کې راجمع کړم هغه مې دارالعلوم ته راوړم دارالعلوم کې به بیا مې یو بمبې ته ونیولو اوبو باندې به مې دا ټول صفا کړه ووینځلم صفا کولو نه وروسته بیا به په یو ګوټ کې یو تیاره کې کېناستلم د هغه د کیلې د امونو د خربوزې هغه سرمنې پوټکي به مې وخوړله وی دا زما ټول کال روټۍ مې نه وه خوړلې ټول کال زما د خوراک انتظام دغه و چې ما به د کیلو د امونو د خربوزو د سرمنې دا پوټکي خوړله وی ټول کال مې چېرته سبق هم قضا کړی نه دی سبق مې هم وویلی او وی ټول کال کې مې چېرته روټۍ هم خوړلې نه ده دومره مشقت تکلیف یې تېر کړی و الله تبارک وتعالی مرتبه کمې ورکړه کله چې شاه عبدالقادر رحمه الله وفات شو د دې جنازې مونځ شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادي رحمه الله وکړ چې جنازې مونځ یې وکړه هغې نه وروسته بیا په قبر باندې بیان کوله د دې بیان په دې منځ کې د خلکو ته ویلې ای خلکو ما ته د دې بیان په مابین کې الله تبارک وتعالی په کشف باندې وښودله چې کله شاه عبدالقادر رحمه الله په دې مقبره کې دفن شو الله تبارک وتعالی د شاه عبدالقادر رحمه الله د دفن کولو په برکت باندې د دې مقبرې نه 14 مربع میله الله تبارک وتعالی د ټولې مقبرې نه عذاب اوچت کړ دومره منقبت فضیلت بیا ورته رب العالمین دا ورکړ دا د علماو هغه تکلیفونه دي مشقتونه دي دا خو ظاهري تاسې وینئ چې علما دي او سپینې جامې اغوستې دي ښایسته ښایسته پټکي هغه په سر کړي دي او ښایسته بوټان دي او هر څه دا خو ښه مزو چرچو کې دي دا ډېر تکلیف غواړي دا علم حاصلول او دا څه چې علما حضرات دوی داسې ښه ګرځېږي دا د عامو مسلمانانو ورونو برکت دی دا عام مسلمانانو ورونه دوی د مدرسو سره هم تعاون کوي جماعتونو سره هم تعاون کوي د علماو سره هم تعاون کوي دا د هغې برکت دی خو مشقت او تکلیف په دې اندازه باندې تیری چې ډېر انتهایی ډېر زیات مشقت تیری خو چې مشقت تکلیف تیر کې الله تبارک وتعالی به داسې یو اثر په باندې مرتب کوي زمونږ په دې 400 کې یو علاقه د هغې ته ترناب وایي د ترناب کې یو عالم تیر شوی دی مولانا شیخ عبدالرؤوف صاحب دا مولانا عبدالرؤوف صاحب دا دارالعلوم دیوبند کې امام پاتې شوی د حسین احمد مدني رحمه الله بذات شاګرد او د بخاري شریف قاری حسین احمد مدني رحمه الله ته بخاري شریف قرأت به دې کوله
دا زمونږ هم استاد پاتې شوی ما ته کتاب الاثار ویلو نو کله چې دا مولانا عبدالرؤف صاحب دا وفات شو نو بیا یو کس خوب ولیدل هغه خوب د دې قاضي حمید الله جان صاحب په دې ګجرانواله کې یو لوی عالم تیر شوی دی دا د 400 هلته اوسېدله ډېر مشهور عالم تیر شوی دی او ټول پنجاب ډېر ادب او احترام کوله او انتهایی ډېر ښه زیرک او هوښیار او ډېر تکړه عالم دا علما پې باندې پوهېږي وړې دورې او تکمیلې 18 کتابې به درس کوله نو هغه سړي خوب قاضي حمید الله صاحب ته بیان کړ وی قاضي صاحب ما خوب ولیدل چې د دې ترناب د دې مقبرې نه ماران لړمانان د دې مقبرې نه وتله او تښتېدله ټول بهر وتښتېدله قاضي صاحب وایي زه پنجاب ته لاړم پنجاب کې یو لوی عالم بزرګ تیر شوی هغې ته مولانا خان محمد صاحب وایي دا پیر طریقتو لوی پیر او لوی عالم تیر شوی مولانا خان محمد صاحب وی هغې ملاقات ته ورغلم بیا ملاقات دوران کې دا خوب راته چا بیان کړی دا خوب مې هغې ته بیان کړ مال حضرت داسې یو کس خوب لیدلی دی چې د مقبرې نه ماران لړمانان دا تختې او بهر وځي یا مولانا خان محمد صاحب راته وایي ته معلومات وکړه کیدای شي دغه مقبرې کې چیرته عالم دفن شوی د عالم چې دفن شوی دی الله پاک د دې مقبرې نه عذاب پورته کړه د مارانو لړمانانو په شکل کې دا د تختي د دې معنا دا ده چې د مقبره کې چیرته عالم دفن شوی دی وی مولانا خان محمد صاحب د دې نه خبر نه و چې د مقبره کې مولانا عبدالرؤف صاحب دا دفن شوی دی وی هغې د ځانه راته وویل ما ته خو معلومات و چې د مقبره کې مولانا عبدالرؤف صاحب دا دفن شوی دی الله تبارک وتعالی به داسې مقامات او داسې مرتبې ورکوي نو الله پاک د مولانا فرمان الله صاحب د دې والدین رشته داران ورونه چې څومره دا کلی ولس دا علاقه ده د دې الله دې ټولو ته د دې د سربندي نیکو مبارک کي او الله پاک دې اوس د علم د خلکو ته رسولو صحیح معنو کې د خلکو تربیت د دې توفیق دی الله تبارک وتعالی ورته نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین